اوس یو څو مثالونه د قران کریم نه دغه شان د احادیث مبارکونه موره چې ذهن د پنورم کولوش. مونږ ول د موجبه کلی عکس په موجبه جزئیه راځي. د دې مثال جامع الصغیر کې ارشاد نبوي صلی الله علیه وسلم موجود دی. نبی علیہ السلام فرمایلی دی کل شیء اساء المؤمن فهو مصیبه. هر هغه سیز چې هغه انسان ته ضرر ورکي، تکلیف ورکي، انسان د پاره د مصیبت او د پریشانی سبب ګرځي فهو مصیبت، نو دغه سیز ته مصیبت ویل کیږي. هر سیز چې انسان پریشان کوي بس دغه سیز ته وایي مصیبت. دا حدیث مفهوم شو. اوس ګوره کل شیء اساء المؤمن فهو مصیبت دا موجبه کلیه ده. اوس کو د دې عکس مستوی روباسه نو د سبب روباسه بعض المصائب ساء المؤمن، بعضی مصیبتونه داسې چې مؤمن ته نقصان ورکي، تکلیف ورکي، پریشان کوي. د موجبه کلی عکس په موجبه جزئیه داسې. دک شان دویم مثال وره حدیث مبارک کې راځي مفهوم داسې دی کل مسکر حرام، هر نشه آور سیز دا حرام وي. موجبه کلیه ده کنه کل مسکر حرام. اوس د دې موجبه کلیه عکس مستوی چې روباسه نو د سبب بعض الحرام مسکر، بعض حرام هغه نشه آور سیزونه دي، بعض حرام نشه آور نه دي. لکه خنزیر غوخه دا په انسان کې نشه نه پیدا کوي، څنګه چې چرس او پودر په سړی کې نشه پیدا کوي، هغه ځان له حرام دي. او دا بعض نشه آور سیز هغه حرام وي لکه چرس، پودر وغیرہ. صحیح شو. نو دا موجبی کلی عکس په موجبه جزء راځي. دریم مثال وره کل مصور فی النار، هر مصور دا په جهنم کې وي. نو دا موجبه کلیه ده. د دې عکس مستوی به دا راځي بعض من فی النار مصور، بعض هغه خلک چې په جهنم کې وي کې یو څه دی مصور، تصویر بنانے والا. سلورم مثال وره کلکم بنو آدم، کلکم تاسو ټول د آدم علیہ السلام بچیه، کلکم بنو آدم ګوره موجبه کلیه ده. اوس د دې عکس مستوی جوړه بعض بنی آدم انتم، بعضی د آدم علیہ السلام بچی تاسو نورم دی بعضی تاسو. بالکل صحیح ده. نو کو اولنې موجبه کلیه وا نو عکس مستوی به سره راځي موجبه جزئیه. دا مثالونه ځان سره نوٹ کړه. دک شان د سالبی کلیه عکس په سالبه کلیه راځي. د دې مثالونه وره جامع الصغیر کې دي ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. د لاس د کټ کولو حکم په شریعت کې د غل د پار راغلی دی، او دا غل اغلام خپل مقدار دی چې کم از کم د لس دراهم برابر یو سیز د پټکړی وي، محفوظ زین راغستی وي وغیرہ وغیرہ، ځان لا اصول او شرایط دي. نو د غل په حکم کې بعض کسان داسې دي چې مونږ وته به د عرف کې غلا وایو خو هغه د شریعت په نظر کې غلا نه وي. د دې وجې نه هغه نه به لاس نه کټ کېږي. په هغې کې اولنی کس څه دی لیس علی المنتهب، لوټ نه والا. په رڼا ورځ یا د شپې باندې څوک تمانچه کېږدي او تا لوټ کړي، نو دا غل نه دی. لکه د غلا په تعریف کې دا ضروري دی چې په پټه طریقې سره د یو محفوظ ځای نه د یو بل چا مال را واخلي، او دا خو علل اعلان تا نه مال اخلي. نو منتهب لوٹنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پوه شوې لکه د لاس په نه کټ کې دا د غل په حکم کې نه دی. دغه رنګ ولا علی المختلس او چکنے والا، تا نه یو کس چا نه یو سیس چپټه کړو یوړو، نو زمونږ په عرف کې دی ته مونږ غل ویو، حالانکه دا د غل په حکم کې داخل نه دی، د نه بلاس نه کټ کیږي. دک شان ولا علی الخائن، خیانتګر سړی تا یو چا سره امانت کې غوستو هغه غو تختولو، نو دام غل نه دی. د غل په حکم کې شامل نه دی، د نمم لاس نشي کټ کولې، د لپاره جدا احکامات دي. نو دا خو صرف د دې عبارت وضاحت شو. اوس سالبه کلیه څنګه ده؟ لیس علی المنتخب منتهب ولا علی المختلس ولا علی الخائن قطع. سالبه کلیه ده. دې کسانو نه بالکل لاس نشي کټ کولې. اوس د دسې عبارت د سالبی کلیه عکس ترو باسنو د سبب لیس شیء مما هو ثابت،
على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطعا. یو سیز هم د حکم په اعتبار سره ثابت نه دی د لاس کټ کولو چې د دې درې کسانو نه به لاس کټ کوي، دا د دې عکس مستوي شو. دویم مثال وره د سالبې کلیه، لا حکیم الا ذو تجربه. حکیم او ډاکټر نه مگر هغه سړی وي چې داغه تجربه وي ورسره. یو خدای چې انسان کتابونه اووي او ډاکټر شي، او یو هغه چې کتابونه اووي ډاکټر شي او بیا واته کال لس کال په هغه دویانو کې تجربه موکلی، نو دا تجربه والا زیات بهتر دی او خيار دی دا هغه سړی نه چا چې صرف کتاب ویلی. لا حکیم الا ذو تجربه. سالبه کلیه د دې عکس پس راځي، لا غیر ذی تجربه حکیم. نو دا د سالبې کلیه مثالونه شو. درېمه خبره، د موجبی جزئی عکس په موجبه جزئی راځي. د دې مثال لکه بعض الطلاب مجتهدون، بعض طالبان مهنتیان وي، نو د دې عکس پس راځي بعض المجتهدین طلاب. دا ګوره د موجبی جزئی عکس موجبه جزئی برازي. بل مثال ورا بعض المسلمین پاکستانیون، بعض مسلمانان پاکستانیان دي. اوس د دې عکس پس راځي بعض الپاکستانیین مسلمون. اسانی دی لکه پویږه په کنه. بل مثال ورا بعض المشرکین من قریش، بعض مشرکان د قریش نه دي. د دې عکس مستوی برازي بعض القرشیین مشرکون، بعض قریشیان چې دی هغه مشرکان دي، ټول خو نو کنه بعضی. نو دا خبره شوخه. سلورم چې د سالبی جزئی عکس پس راځي، نو دلته منطقیانو بیا د خپل طرز او د اسلوب مطابق هتیار لړه کړی دی. وی د سالبی جزئی عکس لازمی طور سره نه راځي، کله صادق راځي کله کاذب راځي. نو د دې وجه نه په خپل اول نه وضاحت کو چې د دې متعلق مونږه حتمی فیصله نشو کولای چې څه عکس په راځي. د درو کې حتمی فیصله وکا سوا چې د موجبی جزئی عکس په د موجبی کلیه عکس په موجبه جزئی راځي، دا حتمی فیصله. د کشان د سالبی کلیه عکس په سالبه کلیه راځي، دا هم حتمی فیصله. د کشان د موجبی جزئی عکس په موجبه جزئی راځي، دا هم حتمی فیصله. خو د سالبی جزئی عکس وی د دې باره کې موږ نشو ویلی چې لازمی طور سره به یو عکس راځي، بلکې کله صادق راځي کله کاذب راځي. نو بس د دې موږ نه یو ذمہوار. مثال ورا لکه بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، دا سالبه جزئیه ده. اوس کو د دې عکس مونږ بالفرض سالبه جزئیه روباسو. بعض الانسان ليس بحيوان، وردا کاذب وروته. او موږ سویلو په عکس مستوی کی کو اولنې صادقی دویمه بم صادق وي، نو دلته اولنې صادقه ده او دویمه کاذب وروته. نو د دې وجه نه سوې لکه چې د سالبی جزئی عکس لازمی طور سره ناراضي، کله صادق راځي کله کاذب راځي. بس دلته یو ټکی یاد ساته، دا وجه څه ده. سالبی جزئیه کې کو ته غورو کې کو چرته د دې موضوع عام وي او محمول خاص وي، کو د دې موضوع عام وي او محمول خاص وي. دلته وګوره موضوع عامه ده کنه اور محمول خاص ده. نو چې کله د سالبی جزئی موضوع عام وي محمول خاص وي، نو بدی صورت کې کو ته موجبه سالبه کلیه عکس روباسه او کو سالبه جزئی روباسه، دوانه به کاذب وي. دلته مونږ سالبه جزئی عکس روخ کو کنه کاذب دی. او کو دسی وایو لا شیء من الانسان بحیوان، سالبه کلیه مروخ کا اوسم
کاذب شو. ولی یو انسان هم حیوان نی. ولی نه، هر انسان حیوان دی. حیوانیت یعنی صفت د حیات پکشتا ورسېدې نو کو چرتا قانون زده کا چې د سالبي جزئیه موضوع عام وا اور محمول خاصو، نو د دې عکس مستوی لازمی طور سره نه راځي. کو تو سالبه جزئیه کسرو باسه امم کاذب وی، او کو سالبه کلیه کسرو باسه امم کاذب وی. پس دا خبره شو. ها البته کو چرته موضوع او د محمول په درمیان کې د عموم خصوص من وجه نسبتو، د سالبی جزئی د موضوع د محمول په مابین کې نسبت کم یو لکه د عموم خصوص من وجه، نو په دې صورت کې سالبه جزئیه عکس راتلی شي. د سالبی جزئیه عکس سالبه جزئیه به راتلی شي د یو صورت کې. ښه د دې مثال وره لکه بعض الحيوان ليس بأبيض، بعض الحيوان ليس بأبيض. سمدتو ولالک قانون کو چرته داسې وي چې موضوع د محمول په مابین کې د عموم خصوص من وجه نسبتو، دلته د حیوان او د ابیض په مابین کې د عموم خصوص من وجه نسبت دی. دې ته وایي چې حیوان د ابیض په بعضو افرادو صادق راځي، ابیض د حیوان په بعضو افرادو صادق راځي. ورا عموم خصوص من وجه شو کنه، نو بیا په داسې سالبي جزئیه کې چې د هغې د اجزاء په مابین کې د عموم خصوص من وجه نسبت وي، کو د داسې قضیې ته عکس مستوی رو باسه نو سالبه جزئیه به راځي. اب څنګه راځي؟ لکه بعض الابیض لیس بحیوان، دام صادق ته او دام صادق ته. نو دا یو طریقې صرف شته. پوه شوې په لکه نو خلاصه د خبره دا شوه چې د سالبي جزئیه عکس یقیني طور سره نه راځي، کله صادق وي کله کاذب وي. او دا کلی دا د صادق او د کاذب دا قصه چې پکې راځي دا هغه صورت کې چې کله موضوع عام وي محمول خاص وي، نو بیا په یو طریقې سره هم د دې عکس مستوی صادق نه راځي. کو سالبه کلیه رو باسه کو سالبه جزئیه رو باسه، به هر صورت کاذب بوي. او کو چرته د سالبي جزئی د دوانو جزونو په مابین کې د عموم خصوص من وجه نسبت وی، نو بیا د داسې سالبي جزئی عکس سالبه جزئیه روخ کېش. کتک کې مثال شو ځان سره نوٹ کې. ښه د فائدې په تور یو خبره وره، عموما مناطقه چې تفصیل کوي د عکس مستوی، نو د قضیه چې کم سلور قسمونه دي، یعنی شخصیه، طبعیه، محصوره، مهمله، نو باندې کې صرف د محصوري عکس مستوی بیانې، د دې شخصیه، طبعی، د مهمله نه بیانې. نو کو دا اشکال په وکړو چې د دې یو بیانې د محصوره او د باقی درو نه بیانې، ولی نو دا غي جواب وره چې یا ساته د مهمله چې کومه ده دام د جزئی په حکم کې راځي، دا په خپل باندې کې شامل ده. صحیح شو؟ پات شو شخصیه او طبعیه، نو کو بدی شخصیه او طبعیه کې حکم د موضوع سره خاص وي، نو د دې عکس مستوی آسان دی. هغه بسنګه کې بس محمول موضوع زیله روړه او موضوع د محمول زیله یو څه، بس په خپل به عکس مستوی راشي. مثال په تور باندې الله ربنا، موضوع پکې ګوره دا قضیه شخصیه ده، کوست د دې عکس مستوی رو باسه سبب وي ربنا الله، بس او هغه جزء ثانی را مخ کې کا، جزء اول بعد کې کا. دک شان محمد خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم، قضیه شخصیه ده، د دې عکس پسنګ رو باسه دا دویم جز اول کا، اول دویم جز کا، خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم. پوښ په لکه
دک شان قرآن عظیم الشان کې الله فرمای ربی الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت. ربی دا قضیه شخصیه ده. نو دلته به تاسو کې لکه دا جزء اول با ثانی کې، ثانی با اول کې الذی یحیی و یمیت هو ربی، الذی یحیی و یمیت هو ربی. نو قصه آسانه شوه. د محصوري تفصیل خو صاحب کتاب پخپله کوي، هر ځای کې منطقيان پخپله کوي چې د عکس مستوی بسنګ روباسه. محمله ودا د جزئی په حکم کې ده. پاتې شو شخصیه او طبيعيه. نو کو چرته حکم د شخصي کې په موضوع سره خاص وي، د غرنګ طبيعي کې د موضوع سره خاص وي، نو د عکس مستوی بسنګ روباسه. جزء اول ثانی کا، ثانی اول کا د عکس مستوی پخپله صحیح روسی. پوښ په لکه